نحمده ونصلي على رسول الكريم. ملګرو یو میسج تاسو سره شیر کوم. دا کم ملګري چې الله دې ول نور هم توفیق ورکړي دا خیراتونه چې کوي او دا راشن چې څومره تقسیموي کنه نو سه یو میسج زما دا دی چې عائشه رضی الله تعالی عنها کله چې به د چا ور وټکو چې ټک 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 او یو سوالګری براله یا به داسې حاجتمندو او هغې له به یې څه ورکول نو خپلې خادمې له به وي دا وله ورشه ویسه نو چې هغه به کله روانه شو نو عایشه رضی الله عنها به ورسره شاته هم روانه شوه داسې چې شاته به روانه شوه نو چې خادمې به هغه څیز هغه سوالګري له ورکو نو عایشه رضی الله عنها به خواته ودرېده او لاس به یې چوت کړو بس دعا به یې وکړه نو خپله خادمه ورته وایي جناب وایي ته ما له څیز راکړې او ما ته وویې ورشه دا هغه کم چې حاجتمند دی بهر هغې ته یې ورکړه ته ما به د شاته را روانې او بیا شاته ما پسې ودرېږي او دعا وکړي دا ته څه کې نو عایشه رضی الله عنها ورته فرمایي کله چې زه چاله یو څیز ورکم بهر یو حاجتمند له نو هغه ما ته دعا وکړي کله چې هغه ما ته دعا وکړي نو زه هم ورته بیا وروسته حقه شان دعا په هغه ټایم ایسته وکړمه نو بدلی څه د هغه د دعا هغه بدلی څه زه ختمه کړمه ولې چې دا عمل خالص د الله د رضا دپاره شي بله ګوره د ابوبکر رضی الله تعالی عنه دور کې هغه یو لیست تیار کړی و لیست چې څومره د یتیمانان دي دا کونډې رنډې دي څومره غریبانان دي حاجتمند دي د هغوی دپاره یو لیست مقرر کړی و هغوی له بیا خادمان ورکړي چې بهی ته به د ده خدمت کې ته به د ده خدمت کې دا کونډه ده ته به دې سره چې د دې څومره ضرورتونه دي هغه به کې دا یتیمانان دي نو یوه بوډۍ وه د هغې ته یې څوک لیکلي نه نو عمر رضی الله تعالی عنه هغه چې کله هغه لیست راواغست چې ویې کتل جناب د دې بوډۍ خدمت څوک کوي عمر صاحب وي زه به دې خدمت کوم لاړی ټک 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 مورې پرده وکړه چې ستا د کور څومره کارونه یې زه وکړمه هغه ورته وایي څوک راغلی و هغه کړي دي صحیح ده مثال کے طور پر 10 بجې شو د شپې ټک 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 مورې دروازه کولاو که چې ستا د کور څومره حاجتونو دی هغه زه پوره کړمه اوبه راډکې کړمه ځایونه جارو کړمه وایي څوک راغلي دي عمر رضی الله تعالی عنه زړه کې و چې دا څوک پرې راځي او د دې ښځې خدمت کوي نو عمر رضی الله تعالی عنه بس پټ شو ورته چې پټ شو جي شپه پخه شوه شپه پخه شوه اوس چې ګوري یو کس را روان دی تربوزه کې والی دی بیخي ځان یې پټ کړی او پیزار یې هم ایستی دی او په خاموشۍ په قلاره قلاره را روان دی ور یې وټکو دروازه ورته کولاو شوه او بوډۍ سیټ ته شوه او چا چې ځان پټ کړی هغه هر څه برابر را برابر کړه چې کله وتو نو عمر رضی الله عنه وله په دې اوږې وله لاس کېښود ودرېږه څوک یې هلې ورته نه وي وایي ودرېږه وایي تربوزه دې لاس در اچوم ځان راته وښایه څوک یې نو چې هغه تربوزه کولاو کړو که نه نو ها حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وی امیر المؤمنین ته څه کې دلته او دا پیزار دې ولې ایستی دی او په دې شپه کې ولې راځي او دا تربوزک دې ولې والی دی وایي جناب وایي دا پیزار مې ځکه ایستی دی چې څوک مې د خپو کشاری وانه وړي او دا مخ مې ځکه پټ کړی دی چې څوک مې ونه پېژني او په دې شپه کې ځکه راځم چې څوک مې وینئ نه یقیني ګوره چې کوم دا عمل مونږ کوو که نه او ګوره که په زړه کې مریا وه نو د الله په ذات قسم ګوره دا بیا الله جل شانو د فقر سبب ګرځي نو بهر کې ګوره یو جنګ وشو او لوی تاج د بادشاه تاج رالی غټ تاج په منونو تاج او یو صحابي مخ پټ کړو بیخي مخ یې پټ کړو او هغه تاج یې راوړو ډایرکټ ایسته ور ویشتو کم ځای کې چې دا سونه چاندي ډېر لګېدلې ایسته ورته ویشتو صحابي ول اواز وکړو جناب ځان خو راته وښیه که نه څوک یې هغه ورته وایي چې د چا دپاره مې دا عمل کړی دی که نه هغه معیني نو الله فرمایي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها وایي چا چې ځان سره نیکي راوړه ګوره نیکي کول نه دي نو بهر کې به زما ټولو هغه کسانو ته دا عاجزانه درخواست دی چې کم سے کم ګور امام ابو حنیفه رحمت الله چې کله وفات شو که نه د هغه نه پس 100 کورونه راووتل چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مدد هغه چلېدل خو چاته یې ګورې ونه وي او صدقه داسې کوئ چې بل لاس ته خبر نه شي نو مهرباني وکړئ کم ملګري چې الله دې ول نور هم وس او توفیق ورکړي چې د خپلو غریبانو سره مدد کوي
خو چې کم سے کم ګوره اخلاص پکې ښه او په پټه به چې څومره کسان یې په پټه الله ته پته ده، الله به موږ ښکاره کوي که نه. نو صحیح دی انشاءالله دا میسج څومره ملګري چې ویني که نه هغوی ټول درخواست دی چې دا میسج دا خور کړي. صحیح دی انشاءالله. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.